اوس مې دی کالی ها انا ركينه ركينه ولا ركينه شاب ده ومبدا زي وتو تقدر كده خالد ركين رسول الله قال زي كوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. د يهود مبارک بیگام ویلو د يهود وړلیو نبی عليه السلام په دور کې یو هغه يهود چې هغه کلم ښکاره باغو چې دینو اقرار کوي چې مونږه نبی عليه السلام باندې ایمان نه راوړو او یو يهود هغه چې هغه منافقان په ښکاره به وي مونږ تاسو مسلمانانو ملګری خو چې کله به لاړه نور يهود خواله نه مونږ دراسي دوم مرګري نه یو يهود یا په دوه قسمه نو دا کم يهود چې د منافقانو دوه کله چې راغله د نبی عليه السلام دربار ته مجلس ته نو د صحابه ته به د نبی عليه السلام بعضی خبرې کوم چې په تورات کې براغلي وي هغه به ورته بیانولې چې نبی عليه السلام ګور حق پیغمبر دی او په تورات کې د نبی عليه السلام ذکر راغلی دی اخر زمانه پیغمبر دا د اوصاف دي د صفاتونو پکې دي نو د نورو بوتوي دا کم دا کلم په ښکاره باندې به اقرار کوم نبی عليه السلام ایمان نه راوړو دوی ودی تاسو ولې دالته وای زه یو هغه ته وای دا خبره هغه ته ځکه مګوي چې سبا د قیامت په ورځ کې د الله مخې ته دوی مونږ پیش کی الله ته وای چې الله پاکه خ دې خلکو ته پته و موږ ته وی چې نبی عليه السلام پیغمبر د ایمان په نه راوړ به موږ څه جواب ورکوم تاسو باندې حجت او دلیل ونیسئ نو مو ته وای دوته مو وای چې دا پیغمبر دغه ځان پیغله کوي داغه مبارک او کله چې بیا د يهودو خواله رااله خپل غنور مرګرو خواله جوینانو مو هغه ایمان نه دراوړ او زوره خواله ناغو ورته وی چې کم تورات کې کم صفاتونه د پیغمبر راغلي ټیک تا خو الله پاک وای ما خپل چې کم صفاتونه تورات کې ما ذکر کړی دي هغه د پیغمبر ته ما خو دلی دي او د صحابه ته ما خو دلی دي بیا دغه منافقان او دغه ښکارا يهوديان الله وای ما د خپل پیغمبر ته خو دلی دي د منافقان دي ته باندې استقبال درځيو نو یو په ښکارا باندې چې دین هغه اعلان کوي چې مونږه نه منو نبی عليه السلام صفات سره بیان نه او پټي په ښکارا باندې ا دوی ماغه چې هغه کله کله راشي نبی عليه السلام صفات بیان کی په ځړه کې هغه شان نه و اذا لقوا الذين كل چې دوی میلاو شي کسانو سره د سوق د يهود منافقان ها امنو چې هغه ایمان راوړې قالو دوی آمنا مونږ ایمان راوړې دي دا کله چې دا يهود راشي دا وډاله نبی عليه السلام مجلس ته صحابه خواله موږ مسلمانان تاسو ملګری دي و اذا خلا او کله چې دوی یو دیشي بعضهم زين دوینا دغه بعضی منافقان الى بعض ذین نور سره د خپل هغه ډلې سره کوم چې په ښکارا باندې اعلان کوي چې موږ په نبی عليه السلام باندې ایمان نه راوړو هغه کافرانو سره قالو نو دوای دا د ښکارا ډله ورته وایي دا کوم چې ښکارا خلک ته په ښکارا باندې وایي موږ ایمان نه راوړو په نبی عليه السلام دغه خلک اتحدثونهم آیا تاسو بیانوي اتحدثونهم بالتحدي چې یو هغه ته یو دغه ورکړي دغه دمکی غونډې ورکړي چې تاسو ولې ځایوال ته چې د نبی عليه السلام مجلس کې تاسو خبرې کوئ چې کم چې تاسو د الله پاک ښودلې دي اتحدثونهم آیا بیانوي تاسو هغه خبرې بما فتح الله کومې چې کول او کړي دي الله کومې چې پرانست دي الله پاک یا کومې چې بیان کړي دي الله پاک علیکم تاسو باندې پتا سو باندې لیحاجوکم دې د پاره چې دا مسلمانان او دغه پیغمبر
د قیامت په ورځ باندې الله پاک ته مخې ته شي او الله پاک سره زمونږ ستاسو په مخ کې مباحثه وکړي بحث وکړي او زمونږ نه وګټي بیا به موږ څه کوو چې یاره دا نبي علیه السلام دا دعوه وکړي د قیامت په ورځ یا د صحابه چې دا الله پاک دا کافران چې وو دا یهودو تو ته ښه پته وي دا حق پیغمبر دی خو بیا په خپله به دا صفت بیانو خو بیا په ایمان نه دی راوړی دلته ولاړ دي بیا به موږ څه کوو مه ورته وایه ځان پرې غلی کړي چې بوشي وکړي لیحاجوکم دې دپاره چې مباحثه وکړي بحث وکړي خبرې واړې ستاسو سره یا حجت پیش کړي دلیل پیش کړي حجت به په دې سره عند باریکم ستاسو د رب مخې ته د قیامت په ورځ باندې د الله مخې ته داسې ونه وایي چې بیا په هم باندې حجت پیش کړي بیا به موږ څه کوو افلا تعقلون تاسو ولې دا عقل نه کار نه اخلئ یو بل ته وسوئ تاسو ولې نه پوهېږئ اولا یعلمون اوس الله پاک ورته هغې جواب ورکوي اولا یعلمون آیا نه پوهېږي دوی دا خلک څنګه وایي لکه به موږ وایو لکه نه پوهېږي ته پوهېږي خو ځان پوه کوي ولې نه دې سره اولا یعلمون آیا نه پوهېږي دوی په دې خبره ان الله چې بېشک الله پاک یعلم پوهېږي ما یسرون هغه چې دوی پټوي دلته دې کې اشاره چې د یهودو هغه ډلې ته دا کوم چې منافقان دي نو دوی په زړه کې خپل دننه کفر پټ کړی دی او په ښکاره باندې نبي علیه السلام مجلس ته لاړ شي موږ په تاسو باندې ایمان راوړی ستاسو ملګري یو د صحابو ملګري یو ستاسو سره موږ ډېره مینه محبت کوو او دننه زړه کې کفر پټ کړی دغه خلک یې مراد اولنۍ ډکه ډله یعلم الله زه خو ډېر ښه پوهېږم ما یسرون هغه چې دوی پټوي دننه کفر پټ کړی په ظاهر باندې ایمان تاسو ته ښایي وما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي او دا بعضې بله دویمه ډله چې هغه په ښکاره باندې اعلان کوي چې موږ نبي علیه السلام اړومون او ضد کوي عناد کوي بغض حسد کوي نه کوي دغه په ښکاره ډله نو دا دواړه که دوی پټ کفر ساتي او که ښکاره کفر ساتي الله به دواړه پېژني دا خو هغه خلک دی کوم چې پکې په دوی کې هغه عالمان پوهه خلک بس دویم خلک ومنهم او بعض د دې یهودو نه امیون هغه انپړ دي بې علمه دي بې کتابه دي علم د کتاب علم ورته نشي تورات لا يعلمون الكتاب نه پوهېږي په حقیقت د تورات د کتاب باندې الا امانیه مګر تشې ګمان تش اټکلې خبرې یا تشې هغه خلک احوال ورځي په هوا کې مرغان نیسي بس ځان نه چې دی څه ورته وایي هغه خبرې کې ارزوګانې خپل دړه د خوښه الا امانیه مګر د خپل دړه د خواهشات دپاره د خوشحالولو دپاره وانهم او نه دي دوی الا یظنون مګر تش بې سنده خبرې او بې اختیاره بې بنیاده خبرې کوونکي دي دوی یعنې تو تش ګمان کې به خپل ګمان باندې ځان خوشحاله ښه نو دوی به څه کولو دا چې دي دا کوم چې پکې یهود ولا دا عالمان دوی به څه کول دوی څه غلطي وه دوی دا غلطي وه چې کله به یو ورځ داسې کار وشو چې دوی ته فیصله لاړه چې دغه شان د دې نو شاده شده سړي او شاده شده ښځې هغه دواړو بدکاري کړله د دې څه سزا ده نو هغه به کلکوټې مال دولت واره که نه ای خانان هغه ته وکتل نو ځان یې په لیکلې وکړه هغو ته یې ویل چې د دوی سزا به داسې ده چې پیسې دې واخیستلې او ستاسو سزا به دا چې په مخ ولا تور کې دواړو له او په خرې سواره کې په دې ډک بازار کې وګرځوئ دا په تورات کې دغه د دوی سزا راغلې پټ یې هلته په شوړه پیسې واخیستې ښه یو څو ورځې پس بیا یو غریب سړی دا غلطي هغه کړې وه دې غریب سړی چې کله دې عدالت ته خبره پیش کړه دغه شان دې دواړو ودونه کړي دي دا بدکاري کړې غلطي کړې نو دا تورات کې دا حکم راغلی چې دا دواړه سنګسار کړي یو میدان کې ودروي او په کاڼو زموږ په دین کوم دغه مسله ده دا په کاڼو باندې چې ځان وولی او مړی کړي دواړه دغه مسله ده نو هغه غریب اواز کټ کړو چې بل خو تاسو چې هغه فیصله کړې وه نو هغه په مخ ولا تور کو بخرې سور کو وګرځو دغه سزا وه اما په کاڼو ولی د هغه دپاره څنګه جدا زما دپاره څنګه جدا نو یو غوغا جوړه شوه په مس کې دوی څه پیسې ویل یشترو به ثمنا قلیلا هغه حق یې پټ کو او لزام یې ورته خبرې وکړې دغه علماو دا غلطي وه دا یهود د علماو فیصله به یې کوم دی وکړه دغه د هغوی غټه غلطي وه او دویم
دا عام خلکو چې هغه د علم کتاب ورسره نه و تورات ورسره نه و پوهه پرې نه و هغوی به څه غلطي کوله هغوی به راغله نبي علیه السلام مجلس ته یا په خپلو کې لګیا وي ځان نه به یې خبرې جوړولې وی ګوره د نبي علیه السلام اخر زمانه پیغمبر چې دی که نه د هغې په تورات کې دا ذکر دی چې د هغه ویښته چې دی ویښته هغه به سربخه دي سره به او د دې پیغمبر یخته تور دي دا پیغمبر نه دی دا نه مني ځان نه بیا هسې لګیا ښه او د نبي علیه السلام ذکر خدا دی په تورات کې د هغه یخته به نه ډېر سیده بلکل هغه سیده چې تلي او نه به بلکل ګونګرا دي دا مات ویښته نه به دی بلکې سبا سیده یو سبا داسې تاوي چې سبا تلي کې دا لام نه دی لام تاسو د قاعده ولې الف لام دا وله سپاره به د قاعده کې دا لامونه چې راغلي دا لام داسې تللی دی لږ راکومپلي شوی دی نبي علیه السلام مبارک یخته دغه شان دي تک تور یخته به او یخته به سیده تلي تلي بیا به لږ راکومپلي شوي داسې یخته به نه به ډېر سیده بیخي پراته به مړه او نه به چې د بیخي هغه ګونګرالي هغه د ګړو په دې وړه چې ولاړه بیخي داسې بعضې د بشن ویښته وي داسې به هم بلکل دواړه صفت په کې او ویښته به یې تک تور وي دا په تورات د نبي علیه السلام صفت راغله دویم دا د نبي علیه السلام سترګې مبارکې به تکې تورې بې رانجو به تکې تورې سترګې او ته وایي د نبي علیه السلام سترګې هغه به شنې اخر زمانه د پیغمبر سترګې به شنې دا سترګې تورې دا نه دی ځان نه به دا یهود دا کوم چې دا عامیانو پکې ښه دویم دا چې نبي علیه السلام مبارک چې دی هغه به دغه هغه قد بلکل درمیانه نه به ډېر دنګي لوړ نه به بلکل ډېر چیتي بلکل درمیانه قد به خو نبي علیه السلام بلکل درمیانه خو دا معجزه وه د نبي علیه السلام چې په څومره دنګ خلکو کې به هم روان دی به لوړ ښکارېده دا معجزه وه نور نبي علیه السلام قد بلکل درمیانه عام سیز باندې نو دوی د نبي علیه السلام چې دی نو هغه ذکر دا راغلی چې هغه به دنګي دا خو درمیانه دی دا ځان دا خبرې جوړولې داسې دنیا نبي علیه السلام دنیا صفاتو چې هغه به یو شان په تورات کې راغلي او دوی بل شان بیانول دغه پیغمبر نه دی نو دوی به دا غلطي و د عامیانو اټکلې خبرې به دا کولې ومنهم او بعضې د دې یهودیانو نه امیون هغه هم پړه دي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په حقیقت د کتاب باندې د تورات باندې الا مگر امانیه ځان د خوشحاله یا د خپلو خواهشاتو خبرې کوي و ان هم نه د دوی دا خبرې الا یظنون مگر بې سنده خبرې دي بې بنیاده خبرې دي تش اټکلې خبرې دي د دوی ظنون دي اوس الله پاک د هغوی دپاره د دې ټولو دپاره هلاکت ذکر کوي فویل هلاکت دی وي للذین دپاره د هغې کسانو یکتبون الکتابه چې لیکي کتاب بیادهم په خپلو لاسونو باندې ثم یقولون او واقع مخکې ذکر شو چې واقعه یو دپاره سنګسار دا سنګسار کوي او دا عبدالله ابن سلام په دوی کې یو په یهودو غټ عالم و ټولو غټ عالم عبدالله ابن سلام نو چې کله نبي علیه السلام مجلس ته راغی نو ایمان یې راوړی نو نبي علیه السلام دننه دا د وفد راغی چې زمونږ نبي علیه السلام ورته ویې ستاسو تورات کې چې دی نو د شاده شوده سړي دپاره څه حکم دی د هغه دپاره خو چې دی نو حکم دا دی چې دغه مخ ولا تور کو نبي علیه السلام نه تاسو کې لوی عالم کم یو د عبدالله ابن سلام یې ټیک شو هغه څنګه سړی دی هغه په مونږ 1 نمبر سړی دی زمونږ مشر دی عالم دی په مونږ 1 نمبر سړی دی هغه خو ایمان نه وړی نبي علیه السلام پټ یې خوا کېنولو د ځان سره خیمه کې دننه وی خو هغه تاسو 1 نمبر دغه خبره به منې تاسو وي او بالکل به مونږ وي تورات کې څه حکم راغلی وي دغه حکم دی چې لکه هغه خاوي که هغه وسو او هغه دا حکم نه دی نو بیا وینا دا خبره هغه نه شي کولی نو عبدالله ابن سلام چې دی هغه وی عبدالله ابن سلام چې څه وایي هغه به حق وي هغه به حق وي عبدالله ابن سلام ته یې اواز وکړه هغه اواز وکړي ما ایمان نه وړی تورات کې تورات هغه راوړو وي دا راوړه تورات کې کوم ځای کې هغه حکم راغی د چې رجم یې که سنګسار یې کړي نو هغه پسې لاس غلی ونه کېښود نو عبدالله ابن سلام ورته یې لاس وت کړه بیا مسلمان شوی و هغه بل یهودي ته یې لاس وت کړه چې لاس لرې کړو هغه کوم رجم آیت چې هغه پسې پړ کېده داسې پټ غلا کوي د قرآن د تورات نه غلا کوي د خپل دغه دغه تخت کتاب نه نو بیا وی نه موږ سره عبدالسلام عبدالله ابن سلام د دې نن په قوم کې سپک سړی بل شته دی نه وي موږ سره پیژنو هم دا څوک دی نه دا نه دی وي دا موږ صفر سړی دی هغه تاسو اوس وي تاسو اوس د خوبیانې باندې اوس عیبونه بیانوي دا څنګه خلا کوي نه دا موږ نه مونږ ځکه چې ایمان یې هلته راوړو که نه په نبي علیه السلام باندې نو دغه یهودي که اولنی دغه و چې عبدالله ابن سلام ته به ایمان راوړه او پوخ د تورات پوخ عالم و
دا یهودو به د عالمانو به دغه چل کوو په غلط فیصلې به خلکو له کولې په هغې به دنیا حاصلوله او دا کم چې به کامیانو او به دا اټکلې خبرې کولې فویل هلاکت دی وي للذین د پاره د هغې کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بیادیم په خپلو لاسونو باندې دغه عالمان ته مراد دي او ثم یقولون بیا وایي هذا من عند الله دا خو د الله د طرف نه دی ولې دا کار د ولې کوي لیشتروا به ثمنا قلیلا دې دپاره چې واخلي واصلي کي به په دې سره ثمن قلیلا قیمت لږ دنیا لږه دنیا ته الله لګولې ده فویل هلاکت وي لهم دوی دپاره مما هغه کتبت چې لیکي ایدیهم لاسونه د دوی چې د دوی په تورات کې رد و بدل کې د دوی لاسونه لیکي د دوی باندې الله هلاکت د تباهي د دوی دپاره وویل لهم هلاکت د دوی دپاره مما هغه یکسبون دوی کسب کوي نو که دوی کاټکلې خبرې کوي که دغه تورات کې پټۍ رد و بدل کوي چې د ځان نه خبرې دا ټول د الله هلاکت دي د ځان نه خبرې ولې کوي او دا د الله طرف نه راغلي دي دا داسې بل دا تورات کې دا پټۍ چې د نبي علیه السلام کوم صفات راغلي په تورات کې هغه پټۍ و نبي علیه السلام صفات نشي په تورات کې او که راغلي هغه داسې نه دي هغه داسې پیغمبر نه دی هغه شنې سترګې دي او د هغه ویښته به داسې یو داسې قد به یو داسې دغه به یو دا نه دی دا نه منو دا غلاګانې دې کولې دا دوه قسمه ډلې وي یو منافقان یهودو او بل دا چې هغه سوچه کافران وإذا لقوا الذین کله چې به دوی میلاو شول کسانو سره دا یهودو آمنو چې هغوی ایمان راوړو منافقان یهودو قالو نو دوی به ویل آمنا موږ ایمان راوړی دی په تاسو باندې یا ستاسو سره وإذا خلا کله چې به دوی یو ځای شول بعضهم دینو د دوی نه الی بعض د ځینو نورو سره د خپلو هغه نورو کلم په ښکاره چې به اعلان کړو چې موږ یهود یو د هغوی سره به تل یو ځای شو قالو نو دوی به ویل ورته د ښکارو دا کوم چې د ښکاره ملامتګرو که نه دوی به ورته اتحدثونهم آیا تاسو بیانوي تاسو دوی ته دې صحابو ته بما هغه څه فتح الله چې الله ښودلي دي علیکم تاسو ته لیحاجوکم دې دپاره دا خلک دلیل ونیسي حجت ونیسي به به تاسو سره قیامت په ورځ نبارکم ستاسو د رب مخې ته نو الله خو یې منو یهود ولې یهود الله مني الله بلکل یو مني شرک نه کوي خو غټه غلطي پکې څه ده چې دا پیغمبر به یې نه منو چې پیغمبر یې نه منو خپل کتاب کې مراد بدل وکړو بیا د بل نبی سلام باندې ایمان راوړو ځکه چې د یهود څه دي هغه غرق دي جهنمیان دي افلا تعقلون تاسو عقل نه کوئ ولې کار نه اخلئ ولې نه پوهېږئ تاسو ولې د هغو ته دا خوبیان بیانوئ اولا یعلمون الله پاک جواب ورکړي نه پوهېږئ تاسو نه پوهېږي دوی ان الله چې بېشک الله پاک یعلم ډېر ښه پوهېږي ما یسرونه هغه چې دوی پټوي کم د نبي اسلام خوبیان چې پټوي یا نه دا خپل دا کوپر چې په زړه کې پټ کړی په ښکاره ایمان نه وړی دا وما یعلنون کم چې هغه ښکاره کوي یا ښکاره یهودیان ومنهم بعض له دوی نه امیون هم پړه دي هغه هم سم نه کېږي که نه عالمان یې د دوی نه خراب دي هغه هم پړه د عالمانو نه خراب دي دا داسې خلک دی وایي دواړه لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب باندې تورات باندې علم نشته الا مانیه مګر تشې ارزوګانې کوي اټکلې خبرې وانهما نه دي دا خبرې الا یظنون مګر بې بنیاده بې سنده خبرې دي فویل هلاکت ویل الذین دپاره دا کسان یکتمون الکتاب چې لیکي کتاب خط بأیدیهم په خپلو لاسونو باندې ثم یقولون بیا وایي هذا من عند الله دا د الله د طرف نه دی لیشترو به د دپاره چې دوی اصلي کي او واخلي به په دې فیصلې سره ثمنا قلیلا قیمت لګه دنیا لګه فویل هلاکت وی لهم دوی دپاره مما د هغه څه نه کتبت چې لیکي د دوی ایدیهم د دوی لاسونه د ځان نه خبرې وویل لهم هلاکت وی دوی دپاره مما یکسبون چې کسب کوي کم چې بیا عمل وکړي فیصله وکړي او په هغې باندې عمل وکړي دغه د لعنت وي سبحان ربک رب العزة عما سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك